بسم الله الرحمن الرحیم. د کیفیت وقف اجمالا 12 اقسام ویل شوي دي. په 12 اقسامو کې پرون وقف بالسکون او وقف بالاسکان ویل شو. وقف بالسکون او وقف بالاسکان پرون ویل شوي دي. نن به وقف بالابدال ویل کیږي. نن به د کیفیت وقف دریم قسم وقف بالابدال ویل کیږي. څه به ویل کیږي؟ وقف بالابدال به ویل کیږي. ابدال په لغت کې ویل کیږي بدل کرنا یا تبدیل کرنا. بدل کرنا یا تبدیل کرنا. ابدال په لغت کې ویل کیږي بدلول یا تبدیلول. او وقف بالابدال په اصطلاح کې ویل کیږي حرف موقوف علیه کو کسی اور حرف سے بدل کرنا. حرف موقوف علیه چې په کوم یو حرف باندې وقف کولی شي دغه حرف په بل حرف باندې بدلول. دغه حرف په بل حرف باندې بدلول یعنی دو زبر کو وقف کی حالت میں الف سے بدل کرنا. یعنی دو زورونه راغلي دي هغه د وقف په حالت کې په الف مده سره بدلول. او ورته مدوره یعنی گول تا. تای مدوره یعنی گول تا کو وقف کی حالت میں ہائے ساکنہ سے بدل کرنا. او غونډه تا چې تای مدوره ورته ویل کیږي دا په وقف کې په هائے ساکنه سره بدلول دي ته ویل کیږي وقف بالابدال. دي ته ویل کیږي وقف بالابدال. بیا د وقف بالابدال درې صورتونه دي. د وقف بالابدال څو صورتونه دي؟ درې. اول صورت د وقف بالابدال دا دی دو زبر کو الف مده سے بدل کرنا. دو زورونه چې دې ته تنوین ویل کیږي دا په وقف کې په الف مده سره بدلول. لکه راغلي دي فراتن. شراغلی دي فراتن. نو که فرض کا په فراتن باندې یو سړی وقف کوي نو دا به فراتن نه وي. څه به وي؟ فراتا. څه به وي؟ فراتا. دا اولنی صورت شو د وقف بالابدال. دویم صورت تای تانیس جو اسماء مفردہ میں ہو. تای تانیس جو اسماء مفردہ میں ہو هغه تا چې په اسماء مفردو کې راځي اگر به شکل ها هو کچری دغه تا په شکل د هاوی کچری دغه تا په شکل د هاوی تو بالاتفاق. نو بیا د علماء په دې باندې اتفاق ته جدا په هاي ساکنه سره بدلیږي. د علماء په دې باندې اتفاق ته جدا په څه باندې بدلیږي؟ په هاي ساکنه سره بدلیږي. اور اگر به شکل تا هو او کچری دغه تای تانیس چې دا په شکل د تاوی کچری دغه تای تانیس په شکل د تاوی تو امام مکی امام مازینی امام حضرمی اور امام کسائی رحمهم اللہ تعالی کے لیے ہاں سے بدل دی جاتی ہے. د دې سلورو امامانو په نسبت باندې دغه تای تانیس چې په شکل د تا کې دا به په هاي ساکنه سره بدلیږي. د دې نه علاوه نور علماء په هاي ساکنه سره نه بدلی. خبر باندې ورسېده. نو دا دویم صورت شو د وقف بالابدال. دریم صورت د وقف بالابدال حمزه ساکنه. هغه حمزه چې هغه ساکنه وي هغه شوی هغه ساکنه وي کو ما قبل حرکت کې موافق. دغه حمزه د ما قبل حرکت موافق کوړانه ته زبر راغلی وي کوړانه ته زیر راغلی وي کوړانه ته پیش راغلی وي. وقفن وقف په حالت کې د امام حمزه رحمه الله کې نزدیک د امام حمزه رحمه الله په نسبت باندې امام حمزه رحمه الله د قرای سبعانه دی مستقل د قراءت امام دی. مستقل د قراءت امام دی. د په نسبت باندې حرف علت سے بدل کرنا د په نسبت باندې په حرف علت سره بدلی. دا د وقف بالابدال دریم صورت شو. د وقف بالابدال څه شو؟ دریم صورت شو. امام حمزه رحمه الله د هغه په قرائت کې چې کله حمزه ساکنه وي حمزه شوی ساکنه وي او د دې حمزه نه وړاندې په حرف باندې زبر راغلی وي نو دا حمزه به د ما قبل حرکت موافق په الف مده باندې بدلیږي. صبر ما بدلیږي الف مده باندې بدلیږي. لکه راغلی دی یعلمون. شراغلی دی یعلمون. نو که فرض کا په دې یعلمون یا تعلمون دی باندې توقف کې نو د امام حمزه رحمه الله په نسبت به دا حمزه په الف مده سره بدلیږي. د
یعلمون یا تعلمون به ویل کېږي وقفا. یعلمون څه به ویل کېږي؟ یعلمون. دا د چا په نسبت باندې دی؟ د امام حمزه رحمه الله په قرائت کې دی. او کچري حمزه ساکنه وي وړاندې د په حرف باندې پیش راغلی وي نو دا حمزه به د ما قبل حرکت چې ضمه د پیش دی د هغې موافق په حرف علت یعنې وایو مده باندې بدلیږي. صبر به بدلیږي، وایو مده باندې به بدلیږي. لکه راغلی دی مؤمنون. څه راغلی دی؟ مؤمنون. فرض کا کته د امام حمزه رحمه الله په قرائت کې په مؤمنون باندې وقف کې نو مؤمنون کې به د حمزه وقفا په وایو مده باندې بدلیږي. صبر به بدلیږي. د مؤمنون نه به مؤمنون ویل کېږي. څه به ویل کېږي؟ مؤمنون. خبر باندې ورسېږي. او کچره حمزه ساکنه وي او وړاندې په حرف باندې د زیر راغلی وي نو دا حمزه به د ما قبل حرکت موافق چې زیر دی دا به په حرف علت یعنې یای مده باندې بدلیږي. څه به بدلیږي؟ په حرف یای مده باندې. لکه بئرن راغلی یا بئرون راغلی دی نو که فرض که په دې باندې یو سړی وقف کړي په قرائت د امام حمزه رحمه الله کې نو بیا به د حمزه د ما قبل حرکت موافق چې کسره ده زیر دی دا به په یای مده باندې بدلیږي. د بئرن نه به ویل کېږي بیر. څه به ویل کېږي؟ بیر. اوس دا شکار وکړه چې ته یې تانیث وپېژنه. ته یې تانیث. ته یې تانیث هغې تا ته ویل کېږي چې دا عموما په صيغه د مؤنث کې راځي. څه کې راځي؟ په صيغه د مؤنث کې راځي. دې ته ته یې تانیث ویل کېږي. دې ته څه وایي؟ ته یې تانیث ویل کېږي. بیا دا ته یې تانیث په خپل کور کې په دوه قسمه باندې ده. په څو قسمه ده؟ په دوه قسمه ده. یو ته تانیث به صورت ها ویل کېږي. ته تانیث چې په شکل د ها ده. ته تانیث چې په شکل د څه وي؟ د ها وي. او بله ته تانیث به صورت تا. ته تانیث به صورت تا. ته تانیث په څو قسمه شوه؟ په دوه قسمه. ته تانیث به صورت ها. ته تانیث به صورت تا. ته تانیث به صورت ها د دې دوه نومونه دي. د دې څو نومونه دي؟ دوه نومونه دي. یو نوم دی ته مربوطه. ته مربوطه. او دویم نوم دی ته مدوره. ته مدوره. او که په شکل د تا کې وي نو د دې دوه نومونه دي. ته مطوله. ته مطوله. او دویم نوم دی ته مجروره. ته مجروره. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.